बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परुन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की खबर कड़े व कंसोलिडेट बांधे और چې موږ په دې کې کلنی حساب ځان لپاره برابروي شو دا خبره هم کړې وه ډیټا ریبن کې او ټیکسټ ټو کالمز او ډوپلیکیټس او فلش فیل واټ اف انالایسس کې موږ خبره کړې وه چې دې ځینه موږ کولی شو چې ډیټا ټیبل استعمال کو بول سی کې استعمال کو سیناریو منیجر هم نه دی ویلی که نه راځو اول سټارټ موږ اخلو د ډیټا ویلیډیشن نه ډیټا ویلیډیشن موږ کولی شو د لپاره استعمال کو چې موږ یو ایکسل سپریډشیټ سمپل ډیټابیس جوړو په هغې کې موږ شرط ورکوو د خپل ټیبل ته یا ډیټابیس ته لکه ما دا ایریا مرچ کړه او زه غواړم په دې کې د STD simple monthly spreadsheet database صحیح شو نو دا زه یو سمپل سپریډشیټ ډیټابیس د میاشت دپاره جوړوم نو په دې کې موږ سره مختلف شی نو هغې نه موږ ویلیډیشن ډېر استفاده کوي ویلیډیشن نه هم پکې استفاده کوو ولیکو ما چې آی ډي اور بسې STD نیم یا سټوډنټ نیم آی ډي مې ولیکه سټوډنټ نیم دا ټوله څه کوم آلریډي دلته باید ما سره بارډر موجود وي چې بارډر شي آی ډي خو ما ورته ورکړه چې 1 2 3 همداسې آیډیا نه څه کړه اخره پورې راواخله اوس چې کله زه نیم استعمالوم نو دا ایریا ما سلیکټ کړه ډیټا ته راغلم ډیټا ویلیډیشن ته راغلم په دې کې اله هول نمبر په دې کې ما سره قسمه قسم څیزونه دي په دې کې any value که زه واخلم any value نو ما ته څه کوي ما ته اختیار راکوي چې هر قسم ویلیو ته دلته انټر کړې ستا خوښه ده خو زه ورته انپوټ میسیج ورکوم او انپوټ میسیج کې سلام علیکم نو any value تاسو دلته واخلئ انپوټ میسیج کې تاسو دلته ورته ټایټل کې ورکړئ چې ورکوم چې just for name صحیح شو او input message کې ورکوم for example چې enter your name error کې څه نه ورکوم صحیح شو دا ما په input message کې ورکړ just for name صحیح شو دا مې اوکې کړ او چې کله م زه راځم دلته کلیک کوم ما ته وایي just for name enter your name نو په دغه ځای کې د دې ځای نه ونیسه دې ځای پورې به دا ساحه معلومات ورکوي خلکو ته چې دا ځای څه دپاره دی د نیم دپاره دی نیکسٹ کمانډ پوسټ دی یا فار ایگزامپل دا پروګرام دی یا PRG نو که زه دا ایریا سلیکټ کړم یو کس دی فار ایگزامپل احمد هغه راغی کوم پروګرام ته چې پروګرام ورته لیکي که نه نو ته په سپیل کې هم غلطېږي تا نه به ډېر معلومات څه کېږي مس کېږي نو ته به دا ایریا سلیکټ کړې او ډیټا ته به راشې ویلیډیشن ته به راشې په ویلیډیشن کې ته کولی شي مطلب دا د لیست په شکل څه کې واخلې لیست کې په سورس کې فار ایگزامپل زه ورته ورکوم چې MS Word کاما MS Excel کاما MS Access کاما database comma hardware comma network comma mouse ignore blank دا تاسو نه ټیک مارک کوئ دا به ټیک مارک ساتئ انسل ډراپ ډاون نو دا دې ماته وښیي که نه دا سمپل اوکې کې تاسو دا انسل ډراپ ډاون نه وي نو کله چې احمد راځي احمد ته وایم چې ته کوم پروګرام وایې ته به ورته هغه وایي چې موس صحیح شو بس موس سلیکټ بل کوم پروګرام وایي فلانکی ورته پروګرام وایي هر یو پروګرام چې وي نو هغه څه کولی شي د دې ځای نه سلیکټولی شي
اوس که تاسو دې یو پروګرام اډ کوئ نو سلیکټ به کوئ او بیا به راشي ډیټا ویلیډیشن ته او دلته نه دي دلته آخر کې کاما ورکړئ کاما هم چې ورکړه سوري هلته لاړه دلته آخر کې کاما ورکړئ د ماوس نه وروسته او بس بل ځای څه کوی شئ سلیکټولی هم شئ ورته نو په دې سیستم باندې موږ کولی شو انسټل ډراپ ډاون واخلو بیا تاسو د فی دپاره موږ سره ډېرې طریقې دي موږ په فنکشن باندې هم فی اخیستی شو فنکشن نه بغیر هم کولی شو هغه بس په فنکشن کې به درته ښیم اوس بیسک ویلیډیشن نه موږ ووالو چې فی ته هم څه ورکړه لیسټ ورکړه نو د زمونږ فی سټارټیږي د 500 نه 600 700 800 900 0 اوکې دلته ته کوی شي ماوس فی سود منتلی 800 دی ګوره سلیکټ شي که تاسو دا دواړه سلیکټ کړئ داسې دا دواړه او ډیټا ویلیډیشن ته راغلی دا مې یس کړ نو چې یس هم که ګوره دلته ما سره څه وي اپلای دیز چینجز ټو آل ادر سیلز وذ د سیم سیټینګز که دا ټیک مارک کړم که نه نو دا سیټینګ په دې هم څه کېږي اپلای کېږي بیا هغه سیټینګ په دې هم څه شو اپلای شو لکه دا ویلیډیشن دی اصل کې ما سره که دې باندې زه ویلیډیشن اپلای کړم فی الحال زه فار ایگزامپل دا ساعت سلیکټوم داسې دا مې سلیکټ کړه او راغلم ډیټا ته ډیټا کې راغلم هول نمبر ته هول نمبر کې زه ورکوم چې بټوین په دې ځای کې د څونه په دې ځای کې د 100 نه 19 تر 800 پورې قبلوه بس نور مه قبلوه ایرر که دینه علاوه څه ولیکل شي نو سټاپ میسج وارننګ انفارمیشن کوم میسج درکړي سټاپ او سټاپ به درکړي wrong number یا wrong values ولته ولیکه چې this is not a valid number a valid value صحیح شو دا اوکې کړه نو ګورئ که زه دلته ولیکم 100 قبلی که زه ولیکم 800 قبلی که زه ولیکم 900 ما څه وی wrong values this is not a valid value خیالم دی نو اوس دا سیټینګ دلته دی صرف دې ځای کې دی ویلیډیشن کې زه ورته وایم دغه سیټینګ چې دی که نه دا ما چې کوم اپلای کړی دی دا سیټینګ په دې ځای ما ته اپلای کړه په دې ځای په دې بل خو اپلای شوی نه دی الریډي اوس نو تاسو به څه کوئ دا به ټیک مارک ورته اپلای دی سیټینګز اوکې خلاص نو په دې هم اپلای کېږي بیا به د هغې او د دې به څه شي یو سیټینګ شي دې د خاطره موږ ډیټا ویلیډیشن کې څه استعمالو هول نمبر کې بټوین مطلب چې مابین وي ناٹ بټوین چې نه وي ایکول چې مساوي وي ناٹ ایکول چې مساوي نه وي ګریټر دین چې هغې نه زیات وي لیس دین چې کم وي ګریټر دین اور ایکول ټو چې زیات وي یا مساوي وي او یا کمی او یا مساوي وي نو دا ټول په څه کې راځي په هول نمبر کې ډیسیمل کې موږ څه کولی شو زه به دا ایریا سلیکټ کړم او دا به څه کړم د دې به دا به زه کلیر کما کلیر آل بارډر به اپلای کوم دلته زه لیکم فار ایگزامپل دی چې دی کوم ځای کې سیلري انکریز کېږي دته سیلري څه کېږي انکریز زیاتېږي ورته سیلري مطلب د ده زیاتېږي نو چې کله هم سیلري زیاتېږي د چا نو ډیټا کې به ډیټا ویلیډیشن کې دلته ډیسیمل اخلي د 1.219 تر 1.8 پورې 1.219 1.8 پورې دا اوکې صحیح شو 1.2 دمه کم ورکړی اشاریه دلته 1.219 د 1.8 پورې دا سمپل اوکې اوس چې کله زه لیکم چې 1.2 ایکسپټ کړئ 1.4 ایکسپټ کړئ 1.0 دا څه کې نه ایکسپټ کړئ راځه کیا
کینه طرز درس دی ته هم درس واورې 1.0 څه کوي هغه نه اکسپټ کوي نه قبلوي او که زه ورته ورکړم چې 1.06 دا به څه کوي دا به قبلوي دلته ولې ځکه په ډیټا ویلیډیشن کې ما ورته شرط ورکړی دی چې ډیسیمل چې دي هغه به دومره قبلې څومره چې زه بټوین کې ورکوم په دې کې هم تاسو کولی شئ چې ناٹ بټوین equal to not equal to greater than less than greater than or equal to او less than or equal to ال یو څه کولی شئ تاسو ورته ورکولی شئ ورپسې ډیټ دی دلته زه راځم سیلري ډیټ یا زه فار ایگزامپل د دې ډیټ باندې سیلري اخیستی کنټرول سیمیکالن د دې شارټ کټ کې دی موږ سره کنټرول سیمیکالن د څه دی شارټ کټ کې دی دلته یو ډیټ ما ولیکه زه بالکل ډیټ نه لیکم سلیکشن کوم دا ایریا سلیکټ کوم راځم ډیټا ویلیډیشن ته او د په دې ځای کې ډیټ چې هر څوک د دې تاریخ نه ونیسه 01/01 او 2016 د دې تاریخ نه ونیسه تر 01/01 او 2017 دې تاریخ پورې اجازه ورته ورکړه چې دلته خلک تاریخ څه کې ولیکي انپوټ میسج هم ورته ورکولی شي ایرر الرټ هم څه کولی شي ورته ورکولی شي دا اوکې که چې اوکې دی که زه کنټرول سیمیکال نه ډیټ اخلم نه ډیټ قبلوي که زه داسې ډیټ ورکړم 09/09 او 2018 انټر کوم دا ما سره څه کوي نه قبلوي دلته ولې ځکه ویلیډیشن چې کوم پې لګېدلی دی هماغه ډیټ به قبلوي او بل ډیټ به نه قبلوي او کوم میسج نه د 2014 نه ونیسه 2014 نه 2019 پورې چې هر یو تاریخ هره ورځ یې هغه قبلوي در سره ګوره 2014 نه 2019 پورې منځ کې چې څومره تاریخونه هغه تاریخونه قبلوي هغې څه مشکل نشته همدې قسم ټایم باندې هم کوی شي تاسو وایئ چې موږ سره کوم کسان چې کار کوي کوم ځای کې نو هر کله چې هغوی ان لګوي ساین ان نو 12 بجې ورته ولیکئ فکس 12 نه 2 پورې باید ساین ان ولګوي که چېرته هغې نه وروسته راغی ساین ان به نه لګوي هلته بیا نه قبلوي او ټیکسټ لین کې تاسو کولی شئ چې مطلب نیشنلټي واخلئ که نه تاسو کولی شئ چې دا ایریا سلیکټ کړئ او په ټیکسټ لین کې تاسو ورته ووایئ چې په دغه ایریا کې صرف او صرف څه وکړه د یو حرف نه ونیسه تر 3 حرف پورې قبول که بس اوس که یو کس راشي زه ورته وایم دا د کوم ځای دی که زه ورته لیکم چې دا د افغانستان انټر کوم نه قبلوي ولې ایف جي به لیکې بس دا به قبلوي پی ای کې به لیکې یو ایس ای به لیکې دا به قبلوي تاسو او ته به خامخا د هغې ابریویشن استعمالوي شارټ کټ به استعمالوي او که ورته څومره چې ټیکسټ لین ته کولی شي مینیمم یو نه ونیسه تر 20 پورې 15 پورې ته کولی شي جنرلی ډیټا ویلیډیشن موږ هم دې د خاطر استعمالو چې موږ یو سپریډشیټ ډیټابیس یې موږ سره سمپل ډیټابیس یې موږ سره منتلی ایرلی چې هر څنګه ډیلی موږ کولی شو هغې دپاره شرط څه کړو د دې ځای نه ورته ورکړو دې باندې انشاءالله پوه شئ که نه سرکل انویلډ ډیټا او کلیر ویلیډیشن سرکلز په دې ځای کې ما رولز ورکړي زه فار ایگزامپل دا ځای اخلم دې ځای کې ما الریډي 100,000 دومره څه عددونه مې لیکلي دي صحیح شو که نه او زه د دې په خلاف باندې ویلیډیشن دلته ورکوم هلته ما نمبر یې زیات یې ورکړي هول نمبر اخلم ورته په دې ځای کې د 100 نه ونیسه تر 600 پورې قبول کړه اول ته الریډي ما څه کړي نور مې ورکړي دي خیال دې دی که نه اوس زه راځم ورڅه ما سرکل ته وکړه ورنه کوم کې چې غلطي مسټیک یې هغې نه به سرکل څه کړي تاوی درته بیرته راځم ورته همداسې وکړه کلیر یې کړه بیرته به یې کلیر کوي یعنی په ویلیډیشن کې موږ دلته دا ورکوو چې په دې ځای کې هغه کسان قبول کړه چې د یو نه د 15 نه د 20 نه عمر ونیسه تر 10 پورې ایج دی که نه نو که چېرته مثال زه ایج ولیکم اوس د دې ایج چې دی عمر چې د 20 دی د 15 دی 15 ما څونه ورکړه 20 مې ورکړه دا 30 او دا 40 او دا 23 او دا 9 مطلب که اوس زه یم چې په دغه ایریا کې چې غلط وي هغې نه څه وکړه کرسر ترې نه تاو کړه ډایرکټ یې ته نه تاو کړئ چې دا کسان دي چې عمرونه یې څه دي زیات دي نو بېرته به یې څه کړي کلیر به یې کړي بېرته به کلیر شي
باندې پوه ان شاء الله. دا څو د ویلیډیشن کار او پسې موږ سره سیناریو منیجر دی. دا چې کله تاسو خرید کوئ یو ځای کې، لکه یو سړی دی کوټیشن جوړوي ځان دپاره، هغې د پر تاسو باندې یو لیست موجود وي چې آیټم دی، بل کاسټ دی او بل کوانټیټي ده. آیټم، کاسټ، کوانټیټي. اوس وګورئ ایچ ډي ډي مې واخیسته، هارډ ډسک ډرایو، او بل موږ سره مانیټر دی دا مې واخیسته، او بل موږ سره یو اس بي ده دا مې واخیسته. کاسټنګ د دې څو شو؟ د دې 100 روپۍ کاسټنګ شو، او د دې 300 شو، او د دې 900 شو. او کوانټیټي ورته ورکړئ چې دا دومره تعداد ده، دا دومره تعداد ده. تاسو غواړئ چې د دې بل وګورئ په مختلفو کمپنیو کې چې د دې ریټونه وګورئ چې موږ سره هارډ ډسک ډرایو، مانیټر، یو اس بي په هره کمپنۍ کې د دې ریټ څومره دی. نو تاسو به وټ په د لایس ته راځئ او په دې کې به سیناریو منیجر ته راځئ. دې کې به تاسو وړ دې کې د سیلري انکریزینګ هم کولی شئ. فلحال تاسو ایډ کلیک کړئ، تاسو به دا کومه کوټیشن چې واخیستی ده دا ریټ چې دی دا د کابل ریټ دی. نو په دې کې پروټیکشن کې تاسو پریوینټ چینجز او هایډ دواړه ټیک مار نه وباسئ، او دې ځای کې تاسو کمنټ ورکوئ، کمنټ هم ورکوئ شي ورته دا اوکې کړئ، دا هم چې اوکې کړئ بس دا هم اوکې کړئ خلاص. دویم ایډ کلیک کړئ، ورته ووایئ په پېښور کې نه دی، پېښور کې ماته کم ریټ راکړئ، پریوینټ چینجز ټیک مار کې اوکې کړئ، ریټ ورکړئ. هلته ماته هارډ ډسک په څو راکړئ؟ په 400 راکړئ. مانیټر په څو راکړئ؟ په 800. یو اس بي په څو راکړئ؟ په 2000. بس دا اوکې کړه. د کابل ریټ مې واخیسته، د پېښور ریټ مې واخیسته، بیرته راځم یو اس اے ته او دې کې هایټ ټیک مارک کوم، هایټ کمانډ اوکې کوم. اوس د هغې ریټ ورکوم. یو اس اے کې دا په 9 روپۍ دی، دا په 8 روپۍ دی، یو اس بي په 2 روپۍ ده، دا سمپل اوکې کوم. 3 کوټیشن مې واخیستل سره، یو د کابل. اوس درته همدې د وروسته راځم چې هایډ او پریوینټ چینجز ما ولې واخیسته. اوس که زه کابل سلیکټ کړم او دا شو کړم، دا خو د کابل ریټ ماته اخیستل 300 900. پېښور شو کوم، د پېښور ریټ څو دی؟ 400 800 2000. د یو اس اے ریټ څو دی؟ شو یې اټومیټیک راته ښیي. نو تاسو مختلف دکانونو کوټیشن چې هر یو ښه ریټ ته کوئ شی واخلئ. ګوره که خیال مې په کابل کې زه راځم، ګوره ماته ول 3 وړه ښیي، یو اس اے هم ښیي، پېښور هم ښیي، کابل هم ښیي، 3 وړه دکانه ښیي. ایډ، ډیلیټ، ایډیټ، مرج، سمری ټول راته ښیي. ته به هوم ریبن ته راشي او په هوم کې فارمیټ ته راشي، فارمیټ کې پروټیکټ شیټ ته راشي، دا سمپل اوکې کړه چې اوکې دی که. اوس چې کله هم ډیټا ته راشي وټ اف انالایس ته، په دې کې سیناریو ته راشي او تاسو سره څه وشو یو اس اے هایډ شو. ولې؟ ځکه هلته پروټیکشن ما پې ولګاو. او په کابل کې ټول کمانډز کار کوي، خو پېښور کې به دا ایډیټ او ډیلیټ کار نه کوي. ولې؟ په دې کې پریوینټ چینجز ما ټیک مار کړی، په یو اس اے کې ما هایډ ټیک مار کړی او په دې کې پریوینټ چینجز ما ټیک مار کړی. دې د خاطره موږ دا کمانډ څه کوو؟ استعمالو. ځکه هغه هایډ مې ځکه ټیک مار کړ چې هلته کله پروټیکشن پې استعمال شي نو باید ډیټا شو نه شي هلته. اوس 3 وړه څه کوي ماته دلته شو کوي. کار یو کې ته غواړې چینجز راوړې، ایډیټ کلیک، کابل سلیکټ کړه، ایډیټ کلیک کړه، دې پر ایډیټ کې چینجز راوړه، هایډ ټیک مارک کړه، نه ټیک مارک کړه پکې استه خپله خوښه ده. مرج کړه، مرج کوی شي. سمری کې دې وباسې، خلاصه وباسې، ته کوی شي راشي ورته به د سمری ډایرکټ وباسه اوکې کړه. د دې خلاصه درته وویسته. دا ګوره تا ته وي آیټم، 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 کاسټ، کاسټ، کوانټیټي، کوانټیټي، ایچ ټي ډي ټوله خلاصه څه کړه تا ته دلته وویستله. نو دا به تاسو څه کوئ؟ بېرته به ډیلیټ کوئ، رایټ کلیک، دا ډیلیټ کوئ او دا څه کوئ؟ دې ځای نه ډیلیټ کوئ. په دې اساس چې کله تاسو سیناریو جوړوئ هغه تاسو کولی شئ دې نه څه کوئ؟ جوړ کړئ. او که تاسو دا مرج کوئ، مرج، نو تاسو ګورئ بک نمبر 1 کې یم او زه په شیټ 2 کې یم که نه. فلحال دا ما سره کوم یو بک دی؟ دا کوم بک دی؟ څه نومېږي دا بک؟ بک نمبر 1 دی. کله چې زه کنټرول ان کلیک کوم او بیا ډیټا ریبن ته راشم، وټ اف انالایسس ته راشم، سیناریو ته راشم او دا مرج کلیک کوم زه دلته. هلته ما سره شیټ 2 کې و که نه، چې کله زه اوکې کوم نو هغه سیناریو اټومیټیکلی څه شوه؟ ما دلته ځان سره اډ کړه. بل یو ته هم څه کولی شئ؟ تاسو اډ کولی شئ. یوه انشاءالله پوه شئ.
راځو لاست کمانډ موږ سره په دې کې چې د سب ټوټل دی ریلیشنشپ تاسو خپل هم کولای شئ ریلیشنشپ داسې وکړئ خیر به بهتر ریلیشنشپ وکړم زه ګروپ نه دی ګروپ ریلیشنشپ کې سمپل تاسو داسې وکړئ چې دوه ټیبل سره جوړ کړئ چې به موږ نه وخت نیسي یو دا ټیبل دی کنټرول سی او دا کنټرول وی کوي دلته که نه اوس دا ټیبل نه دی دا الریډي موږ سره ټیبل نه دی دا اصل کې مایکروسافټ ایکسس کې کېږي ښه تاسو دې نه سمپل ټیبل جوړ کړئ دلته راشئ دا ټیبل کې اوکې کوي او ډیټا ریبن ته راشئ ریلیشنشپ ډي ایکټیویټ دی دا هم څه کوي دا هم انسرټ کې ټیبل کوي اټومیټک دا ایکټیویټ کېږي اوس دا ریلیشنشپ ډیټا ته راشئ ریلیشنشپ اټومیټک څه شو ایکټیویټ شو صحیح ده خلاص موږ اول دلته په دې کې آوټلاین ته آوټلاین کې موږ سره ګروپ ان ګروپ سب ټوټل کمانډ نه دې د خاطر هم تاسو باید یو ټیبل ولرئ چې آیټم وي در سره او دغه کاسټ او دغه کوانټیټي یا اول تاسو دلته کوانټیټي ورکړئ دلته کاسټ وروسته ورکړئ په دې کې زه ورکوم ایچ ډي ډي او ورکوم یو ایس بي او ورکوم فار ایگزامپل سی ډي دا مې ورکړه خو زه دا ډیر ورکوم ایچ ډي ډي مې یو پیر ورکړو ایچ ډي ډي زیات ورکوم ما ډیر زیات واغسته بیا مې کمپیوټر سی ورته ورکوم ورته کمپیوټر ما ډیر واغسته همدا دوه شیان دي چې ما اخیستي دي دلته بیا تعداد ولیکئ چې څومره تعداد کې تا اخیستي دي هر یو ته به خاص خاص تعداد څه کې دلته ورکړي د هر یو کاسټ هم ورکړي صحیح شو چې دا تا په څو اخیستی دا یې په څو اخیستی او تعداد خو الریډي دا ته معلوم دی چې څومره تعداد باندې تاسو کړي دي اخیستي دي زه راځم دا ټول سلیکټوم ډایرکټ راځم اول سب ټوټل ته او په دې کې دا آیټم اوکې کړئ سب ټوټل مطلب دا شو چې ما دوی ته څومره هارډ ډیسکونه اخیستي دي د هغې ټوټل دلته وته ایچ ډي ډي ټوټل ټول هارډ ډیسکونه 14 ته اخیستي دي او کاسټ څومره 363 روپۍ ته نه تللي دي ټولې کمپیوټر ته 15 اخیستي دي 409 روپۍ درنه تللي دي او دا ټول شیان چې کمپیوټر دي او هارډ ډیسکونه دي ټول 28 دي او د دواړو ټوټل څومره دی 992 او که بیا سب ټوټل ته زه راشم نو زه کولی شم څه ورته وایم ورته وایم چې ریپلیس کرنٹ سب ټوټل دا چې کله وکې کوم دا ډبل تکرار دی ایچ ډي ډي ټوټل ایچ ډي ډي ټوټل کمپیوټر ټوټل کمپیوټر ټوټل بیا زه راځم او ریپلیس کرنٹ سب ټوټل ټیک مار نه وباسم وکې کوم سنگل وسې کېږي ریپیټ کېږي ماته پیج بریک بټوین ګروپس چې کله وکې کوم کنه دلته ګوره ګروپونو باندې تقسیموي دا پرنټ پریویو کلیک کا دا چې دې کلیک ایچ ډي ډي ګروپ یې دلته ماته وښوده نیکسټ پیج کلیک کا کمپیوټر ګروپ یې دلته څه ماته وښوده بیا سب ټوټل ته راځم ورته وایم دا پیج بریک بټوین ګروپس څه مخه بیرته به څه کوي ټول به په یو صفحه کې درته ښي ګروپ باندې تقسیموي نه ایچ ډي ډي او کمپیوټر په یو صفحه کې څه شو دلته وښودل شو سمری بیلو ډیټا مطلب دا چې دلته اوس ما سره ایچ ډي ډي ټوټل دی کمپیوټر ټوټل دی لاندې ښي چې کله هم دا ټیک مار نه زه وباسم وکې کوم دا به اوس ګوره پاس راځي نو بیرته راځم ورته د ډیټا لاندې ماته راکړه ډیټا لاندې به څه کېږي دلته به راځي دې د خاطره موږ څه استعمالو دا استعمالو او سب ټوټل کې چې دی موږ کولی شو بیرته ریموف آل کو ریموف کولی هم شو او فنکشن ورته استعمالوی شو چې کاونټ فنکشن کو سم فنکشن کو هر یو فنکشن ورته استعمالوی شو همدې قسم باندې دا که زه غواړم چې ان ګروپ کما دلته یو موږ سره یو کمانډ دی د آوټلاین په نوم باندې او هاید ډیټایل په نوم باندې که زه شو ډیټایلز کوم ډیټایلز کوي که هاید ډیټایلز کوم د ټول ډیټایلز څه کوي هاید کوي بیرته شو ډیټایل کوم ورته مې څومره معلومات چې دي هغه څه کړم ټول ما د څه کړه ویې ښیه ماته او همداسې دا هم کولی شم چې دا زه ورته وایم چې دلته ما سره چې آوټلاین دي دا کلیر کړه آوټلاین یې کلیر شو بیرته آوټلاین ورته ورکوم اوټو آوټلاین کلیک اټومیټک څه کېږي آوټلاین بیرته اخلي او دا په ګروپ باندې زه ویشلی شم بایرا یو ګروپ ورته راکړه یو بل ګروپ دلته اضافه شو ورته بیرته راځم آن ګروپ نه یې وباسم ورته یم بایرا آن ګروپ کا بیرته به هغه ګروپ ته نه ختمیږي او ریلیشنشپ هم ته نه کولی شي دا ریلیشنشپ چې دا اصل کې د مایکروسافټ ایکسس کار دی چې د ټیبل 1 ریلیشنشپ تاسو کوئ د سره د ټیبل 2 سره د غټ کار دی ښه او فرین کیو ورته ورکوئ پرایمري کیو غواړي د پرایمري کیو ورته ورکوئ ریلیشنشپ به کېږي بس دا تاسو بیا اټومیټیک خو دا غټ پروسس غواړي صرف زموږ خبره دا وه چې موږ دې ځای نه کولی شو مطلب څه وکړو
آوټلاین د دې ځای نه چیک کو او دلته چې سیټ کې تاسو د لنچر کلیک کړئ آوټلاین دپاره سمري را بیلو ډیټیل دا مخکې موږ ولوستو او سمري په رایټ ډیټیل کې وي که نه وي او بیا اټومیټک سټایل کې تاسو اپلای سټایل کې تاسو سټایل هم اپلای کېږي سټایل دا چې دا ګورئ موږ سره دا ټوټل څه شو ټوټل ایټالیک ډیزاین واخیسته ګوره دلته هم دې ایټالیک ډیزاین واخیسته نو دا سټایل موږ دې ځای نه هم ورکولی شو کریټ نیم ورته ورکولی شو کریټ نه موږ سټایل ورکولی شو او هغې ځای نه موږ سټایل ورته ورکولی شو دا زموږ څه ډیټا ریبل زموږ فینش شوه